درود شریف په مینا محبت سره و اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آله و صحبه و بارک وسلم. گرامی قدر معزز و مسلمانانو ورونو لرې نږدې نه راتلونکو مشرانو کشرانو نوجوانانو سپینګیرو بزرګانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما عزت مندو، نن 15 دسمبر 2023 او جمادی الاخر 1445 سنی ہجری اولنۍ ورځ ده، یعنی دی میاشتې نه علاوه 2 میاشتې رمضان شریف ته پاته شوې. ما عزت مندو، تیری جمعه کې مونږه بیان کړو الله تعالی په ځمکې باندې د نیابت د خلافت منصب متعلق. نن به هم په هغې باندې مزید بیان کوو چې دا منصب چاته میلاویږي او د الله دا نیابت دا خلیفتوب په ځمکه باندې منصب چې دی هغه به څنګه حاصلوي. دې په سلسله کې به انشاءالله زمونږه بیان وي، په توجه سره اورئ، انشاءالله ډېر څه به درته میلاو شي. الله فرمایل قرآن کې، الله فرمای اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے محبوب یاد کړه هغه وخت چې ستا رب فرشتو ته ووایي چې زه په ځمکه کې خپل نایب خپل خلیفه جوړونکی یم. نو په تېرې جمعه کې مونږ په دې باندې څه خبرې وشوې، نن به مزید مخکې په دې آیت باندې کوو. قالو فرشتو ووی اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. آیا ته هغه خلق په ځمکه کې ګرځوې نایبان چې کم خلق به څه شی کوي، فساد به کوي په ځمکه کې او وینه به تویوي. قال انی اعلم ما لا تعلمون. الله ورته وفرمایل چې ما ته هغه علم دی چې تاسو ته پته نشته. گویا کې منصب باندې خلافت باندې ودرېدا او نه ودرېدا دوه خبرې شوې. فرشتو وی چې څوک وینه تویوي څوک فساد کوي دا خو د منصب قابل نه دی. او بیا الله ورته وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون. ما ته هغه علم دی چې تاسو نشته، یعنی دا دویم طرف تاسو نه دی کتلی فرشتو. په کمې خبرې باندې چې زه دته منصب ورکوم دی نائب جوړوم هغه صورت تاسو لا نه دی کتلی. فرشتو په لوح محفوظ باندې یا د پیریانو ته وکتلو، هغوی نه قیاس وکړلو، یا د انسان په وجود کې شهوت خواهش وکتلو، نو دې له وجې نه ووی فرشتو چې دا به فساد کوي په ځمکه کې. دوی یو صورت بیان کړه. دویم صورت الله ورته بیان کړو چې ما ته هغه علم دی چې تاسو ته علم نشته. نو هغه څه شی دی انسان کې؟ هغه په انسان کې زړه دی. زړه حدیث شریف دی، حضور فرمائی ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. بشک الله د ستاسو جسمونو ته نه ګوري چې فلانی خو ډېره ښه باړی ده، فلانی خو پښتون دی، او نه دې ته ګوري چې فلانی خو ډېر ښایسته دی، فلانی مخ سپین دی، فلانی خدا سے چې د په شان حسن د چا نشته چې دا خو جوړ کړي دي. فرمایي الله دې ته نه ګوري. بیا الله څه ته ګوري؟ فرمایي ولکن ینظر الی قلوبکم. الله دې ستاسو زړونو ته ګوري. تفسیر عزیزی لیکلی دی کله چې آدم علیه السلام الله جوړ کړو پیدا یې کړو نو فرشتې براتلې آدم علیه السلام کتلو ته څنګه ښایسته تخلیق جوړ کړی دی الله.
او څنګه ښایسته خوشبوئی راځي دی. شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت الله علیه فرمای فرشتے براتله آدم علیه السلام ته کتلو دپاره. نو یوه ورځ عزازیل شیطان هم د الله له در نه لا شړلی شوی نه دی، هغه هم راغی چې زه وینم چې الله په ځمکه باندې کوم چې نایب جوړوي چې دا به څنګه شیطان هم راغی چې تاو را تاو شو. عزازیل وی کتلو وی ما ته خو څه داسې څه پکې ښکارېږي نه چې په یو سبب په وجې سره الله دا په ځمکه خپل نایب جوړوي. کله چې د آدم علیه السلام د سر ویښتونه والا تر خپو نوکانو پورې وکتلو نو په ګس طرف ته په دې ګوګل کې په دې سینه کې د غوښې یوه بوټۍ ورته ښکاره شوه. وی دا صندوق چې دی دا ماته د رازونو ښکاري. الله چې دا انسان په ځمکه باندې خپل نایب ګرځوي یقینا د دې صندوق له وجې نه د دې غوښې بوټۍ له وجې نه چې په دې کې به د الله یو خپل راز وي. هغه څه شی دی؟ هغه یاد وساتئ خانه کعبه د الله کور دی. په خانه کعبه کې الله عبادت کیږي، خو انسان دا زړه چې دی دا د الله د اوسېدو ځای دی. خو داسې اوسېدل نه چې څنګه مونږ اوسو، الله داسې اوسېدلو نه پاک دی. د الله د اوسېدلو ځای چې دی هغه د انسان زړه دی، چې انسان خپل زړه ته د الله معرفت هغه عرفان هغه رڼاګانې وردننه کي، بیا دا انسان په منصب د خلافت باندې الله فایز کی. اوس سوال پیدا کیږي چې دا به انسان ته راضي څنګه؟ امام غزالی رحمت الله تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث شریف تے فرمائی الا وان فی الجسد لمضغۃ لو صلحت لصلحت الجسد ولو فسدت لفسدت الجسد. یاد وساتئ فرمائی انسان په دې وجود کې د غوښې یوه بوټۍ ده، یوه بوټۍ ده د غوښې یوه ټوټه ده. فرمایي که چېرته دا ټوټه صحیح وي نو دا کل وجود ورسره صحیح وي، او که چېرته دا ټوټه خرابه شي بیا ټول بدن ورسره خراب شي. فرمایي الا وهي القلب، دا زړه دی. زړه د الله د معرفت ځای دی. زړه د کل وجود تاو کوونکې انجن مشینري ده. خدا په دوه قسمه دی. الله تعالی انسان ته عقل ورکړی. هغه عقل چې دی یو الله رب کریم په دې مازغو کې ایښودی چې هغې عقل ته عقل مطبوع وایي. فطرتا چې الله د انسان تصور زده کړي څه خیلی. یو عقل مسموع دی چې هغه الله په دې زړه کې ایښودی دی. هغه حاصلېږي په علم سره، هغه حاصلېږي په کسب سره، هغه حاصلېږي په تګ و ده سره چې ته علم دین پسې کوشش کوې نو بیا به ته دغه عقل په ذریعې سره د عقل مسموع چې الله د انسان په زړه کې ایښودی دی الله معرفت حاصل. نو امام غزالی رحمت الله علیه خبر میں کولا دی فرمای سلور داسې شیزونه دي چې په دې سلورو شیزونو سره دا زړه پاکیږي، او سلور داسې شیزونه دي چې په دې سلورو شیزونو سره انسان دا زړه خرابېږي. زده یې او د زړه په ګلدسته کې ځای ورکه او ټولو مریضان سره ساته، خپل زړه پې باندې تر و تازه لره. قربان شم غزالی زما. امام غزالی رحمت الله علیه فرمای انسان زړه چې خرابېږي په څه باندې خرابېږي؟ فرمای د دنیا په اوږدو امیدونو باندې خرابېږي. نبی علیه السلام فرمای انسان بوډا شي خو د ده امیدونه د ده خواهشات ځوانېږي ورځ په ورځ، ځوانېږي ورځ په ورځ. امیدونه اوږده اوږده امیدونه هغه څنګه
یاره بس جی دغه څه لږ کارونه دې وکړم بیا به ځو انشاءالله ما ته پته د حج را باندې فرض دی حج به ادا کومه یاره جي چې حج وکړم انشاءالله بیا به د دروغو نه ځان ساتمه او مونځ به 5 ټیمه کومه څه خلک وایي یاره واده دې وکړم بیا به ګیره پرېږدمه 5 ټیمه مونځ به شروع کړمه څه شی خواهشات ښه چې کله سړی مړ شي مونږ څه وایو یاره بس چې الله دومره ژوند ورکړی و چې دا خپل زمونه ودونه خو یې لیدلي وو بیا چې هغه وویني یاره چې بس دومره وی که نه چې د خپل مسلکي خو یې د لمسو په پیشاب باندې خو لوند شوی و انداز مو د خبرې داسې وي بیا چې هغه په پیشاب باندې هم لوند شي سوی یاره چې بس دومره وی چې د المسي خو ده تر مخ منډې وهلې وی لوی شوي وی او دی د هغوی ودونه هم لیدلي خو مړېدل نشته الله فرمایي لو یعمر 1000 سنه که چېرته مونږ چاته 1000 کاله عمر ورکو که نه خو مړېږي څوک نه مړېدل نشته دنیا په نو امام غزالی صاحب فرمایي انسان دا زړه چې خرابېږي 4 شیزونه دي په هغې کې یو شیز اوږده امیدونه اوږده امیدونه نو امام غزالی صاحب دا امیدونه به په څه ختمو د دې توړ راته وښایه چې مونږ چې دا امیدونه مو ختم شي فرمایي حضور حدیث په درته یاد کما فرمایي الله محبوب فرمایي که تاسو د دنیا امیدونه ختمول غواړئ بیا تاسو مرګ ډېر یادوئ الله محبوب نه قربان شما خو جنتي دی د حضور په صدقې به مونږ هم جنت ته ځو ټول امتیان به د حضور په صدقې جنت ته ځي خو دومره بیا مرګ یادولو یو مقام باندې بی بی عایشه فرمایي چې حضور قدم اخیستو وی ما د الله په ذات باندې قسمي زه الله نه یریږم داسې نه چې زما به دا قدم اوچت کړی نه وي او ما ته مرګ رانشي او وی فرمایل کله کله زه دا نوړۍ را اوچته کوم خولې ته راوړم نو زه وایم چې دا نوړۍ به ما له خولې نه حلق نه تېره شوي نه چې ما ته به مرګ راشي محبوب به دومره مرګ یادولو حضور فرمایي سوره هود او 18مې سپارې سوره انفطار او 2 سورتونو فرمایي زه کمزوری کړم زه یې بوډاوالي ته راوستم مرګ یادولو په وجې سره نو حضور فرمایي اوږده خواهشات چې دي هغه به تاسو مرګ په ذریعې سره څه شی کوي ختم کوي مرګ یادوئ مرګ ته چا زړه کېږي مرګ د خو چا زړه نه کېږي هېڅوک هم تیار نه دی بهرحال امام غزالی صاحب خو حکیم دی او ډاکټر دی علاج ښایي د زړه علاج راته ښایي فرمایي یو دا شی دی 4 شیزونه دي زړه دې خرابوي 4 شیزونه دي زړه دې صحیح کوي فرمایي زړه دې خراب شو دنیا اوږده امیدو سره مرګ ریاد کا بس دا بیماری به دې ختمه شي دویم فرمایي څه شی دی التعجیل بافعال کلها تعدی کول انسان دا فطرت دی چې انسان کم یو کار کې بس وایي چې دا په منډه منډه وشو تفسیر روح البیان لیکلی دی آدم علیه السلام ته الله د مازدیګر او ماښام منځ ته روح ور واچولو تر دې نامې پورې نو چې آدم علیه السلام وکتل چې سترګې مې حرکت کوي غوږونه مې هم کار کوي خو خپې مې حرکت نه کوي و یا رب ماښام کېدو نه مخکې دا خپو ته هم سا ور واچوي چې زه مکمل شم نو الله فرمایل خلق الانسان عجولا انسان جلدباز پیدا کړلی شو نو انسان دا غواړي چې دا کار په تادۍ سره وشو نو فرمایي د هغې توړ دا دی چې تاسو کوم حضور په هر کار کې میانه روي وه درمیانه هر یو کار کولو هغې مطابق تاسو هر خپل کار راولئ نو فرمایي دا عجلت دا جلدی دا تعدی عادت په مو ختم شي دې سره د انسان زړه چې دی هغه مثال کے طور پر یو سړي سره چې کروڑ روپۍ راشي که نه دا ډېر شی عمر پې تېرېږي کار مه کوه بس خپل عبادت کوه حلال خورا حلال څکه خو چې 1 کروڑ راشي دی وایي مړه څه کې ودره چې یو بل کروڑ هم ورسره کمه بل هم ورسره کړي تر دې پورې چې 1 ارب ته ورس دی وایي نه دا خو هېڅ نه دي حضور فرمایي د انسان خېټه چې دی دا هېڅ نشي مړولی سوا د قبر خاورې مړوي
نو ما عزتمندو څه شی انسان مړیږي نه هر یو کار په دنیاوي کار کې مونږ تادي کوو چې یاره دا هم وشي دا هم وشو دا هم وشو داسې د ښېګړې کارونه دي هغې کې خو بیا تادي کول ښه وي او خو بیا الله ته هم خوښه الله رسول ته هم خوښه د ښېګړې په کارونو کې خو دنیاوي په کارونو کې تادي کول چې یاره دا کار لا شوی نه چې دا اوس ورپسې وکړم او دا شوی نه دې سره د انسان زړه فاسد شي خرابېږي دنیا محبت داخلېږي فرمایي دریم د انسان زړه چې خرابوي هغه څه شی دی هغه حسد بیماری ده حسد بیماری حسد څه ته وایي چا سره د یو نعمت ولیدو ته چې مړه دا خو د دې قابل نه دی دا خو د دې قابل نه دی ده سره خو دا خوند نه کوي دا خو چې ما سره وی دې ته حسد وایي او حضور فرمایي دا حسد د انسان نیکی داسې خوري لکه وچ واښه چې څاروي ته واچوي او زر زر یې خوري داسې د انسان نیکی خوري یاد وساتئ آدم علیه السلام ته شیطان سجده ونه کړله وی خلقته من الطین و خلقتنی من النار دا یې د له خاورې پیدا کړی زه له اوره پیدا کړی اور خو اوچتېږي خاوره خو په ځمکه پرته وي زه به درته سجده ولی کوم وسوځېدو عزازیل چې 100,000 کاله مې فرشتو ته درس ورکړو په جنت کې 40,000 کاله د علیین زه رهنما ومه او اخیر ما ته یو خاورو نه جوړ شوي انسان ته به زه سجده کومه وسوځېدو دننه نو الله رب کریم د دې حسد بیماری په وجه سره وفرمایل فهبط فانک رجیم الی یوم الدین کش د جنت نه وځه اوس ته خپله سوچ وکړه چې د دې حسد بیماری په وجه سره الله شیطان عزازیل ته هر څه په مخ ورویشتل نو ما وشوما چې تا و ما څه شی تا و ما څه شی تا ما بس عبادت په جنت کې یوه لیږ ځای حدیث شریف کې راځي نه دی پرېښودی چې عزازیل سجده نه یې پرې لګولی شیطان خو د حسد بیماری په وجه سره الله او حسد چې دی حسد په ډېرو طریقو سره کیدی شي صرف یو دا نه ده چې چا جایداد دی ولیدو نو دې په وجه سره د سره حسد کوي نه دنیاوي تعلیم په وجه سره خلکو نه سوځي د چا ظاهري حسن په وجه سره هم خلک ته سوځي د چا اخلاقیات په وجه سره هم څه خلک ته سوځي د چا گفتار لهجه کمیونیکیشن سکلز د غږېدا انداز دومره خوږ دومره بهترین وي چې ته به چې یاره دا سړی راته غږېدو او زه ورته ناست وم نو دې نه هم خلک سوځي د چا مال ویني خلک سوځي چا اولاد ویني خلک سوځي نو د سوځېدا ډېر شی طریقې دي بهرحال امام غزالی صاحب فرمایي تل د خپل زړه نه د حسد بیماری وباسه دا حسد په رشک باندې بدل کړه رشک څه ته وایي رشک دې ته وایي چې یا رب دله دې ورکړی دی ما له هم راکړي یا الله دا د علم خاوند دی ما هم علم خاوند کړي یا زما اولاد د علم خاوند کړي یا الله دله دې دولت ورکړی ما له هم حلال دولت راته کړي نو دا بیا جایز دی رشک جایز دی خو حسد چې دی دا حرام دی او بل امام غزالی سے فرمائی چې د حسد بیماری توڑ چلی څه شی دی الله په نعمتونو راضي اوسېدل الله په نعمتونو راضي اوسې چې څه درته میلاو شي به شکر پې ادا که تکلیف درته ورسي صبر پې وکړه ناشکري مه کوه حضرت رابعه بصري رحمت الله تعالی علیها یوه ورځ دروازې نه داسې په تادۍ سره ووته نو په درشل په چوکاټ باندې خپه ولګېده نو د خپې د غټې ګوتې نوکې له ویښ نه ووتو او هلته غوزار شو دی هم پرېوته چې پرېوته خپله خپه یې راغونډه کړه وایي الحمدلله منځ یې ورته رامنډه کړه پای یې رسوله وی تا ته تکلیف ورسېدو له خپې نه د وینه روانه نوک ته پرېوتو ته وایي چې الحمدلله د دې خبرې څه راز دی وی شکر په دې ادا کوم چې معمولی نوک پرېوتلو اوس مې که خپه ماته شوی نو زه به ډېرو عباداتو نه پاته شوی ما خو څه نه شو کولی
نو کچیرته مونږ ته تکلیف راورسي او اخ تکلیف باندې مونږ راضي اوسو نو الله به هغه نه څو چنده نعمتونه مونږ ته راکړي او ضروري ده په دنیا دې نه کړي را په آخرت پې راکړي. ان الله مع الصابرین. خو مونږ بس لنډ سوچ کوو، داسې لنډه منډه وهو. نو ما عزتمندو قدرمندو حسد توړ چې دی حسد کمول ختمول په څه باندې؟ الله درکړلې شوي نعمتونو باندې راضي اوسېدل. بس ستا حسد بیماری به ختمه شي. چې کله چا سره حسد کوې په زړه کې دې څه راځي نو تاله چې الله کم نعمتونه درکړي په هغې غور وکړه چې یاره ماله خو دا شی راکړی دی خو دله خو بیا الله نه دی ورکړی. نو یقینا ته به له ده نه غوره. دا یاد وساته. نن سبا خلکو دنیا دولت ته هر څه ویلي، یاره وایي فلاني باندې الله ډېر غټ فضل کړی. ها دا فضل خو الله په فرعون باندې هم کړی و، د ستا خولې مطابق. دا فضل خو الله په نمرود هم کړی و، دا فضل خو الله په قارون باندې هم کړی و. نه، دا فضل نه دی، دا یو امتحان دی. الله چاله دولت ورکوي دا یو امتحان وي. اولاد یې درکړو دا یو امتحان دی چې دا اولاد ته کم کار کې اوس استعمالوي، ته څه فایدې ته هلې. بهرحال ټایم مختصر دی. څلورمه بیماری انسان په زړه کې چې راپورته کېږي هغه تکبر دی. تکبر، لوی. امام غزالی صاحب فرمایي څلورمه بیماری د انسان د دې مشندري چې دی هغه تکبر دی. مثال کے طور پر ما خواته څوک راغی، زه چا خواته ورغلم او ما ته پانسېدو، دا وګوره عالمانو په قدر نه پوهېږي. عالم ورته راغی دی پانسېدو. او دا خو لا ډېره لوی خبره ده که زمونږ عام سړي ته چې ورشې دی ته ته راشې او ته ورته پانسې نو دی خفه کېږي. ګورې دا ستا په زړه کې یو تکبر انګار راپورته شو، دا بالکل باصل پکار دی. اعلیٰ حضرت فرمائی ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. نمو خو خاوریو. حضور فرمائی، اللہ محبوب فرمائی حدیث شریف تے کم سڑے چھ تکبر کوي. بیا دې تکبر خپلې نښې دي، په دې باندې ځان له یو بیان کیږي. البته په تکبر نښو کې یوه نښه دا دی چې په غږېدا کې لویي کول، په لباس کې داسې لباس اغوستل چې هغه متکبرانه وي، لکه پانسې چې دي هغه ښکته تر څه نه لټکاو دي. پوه شوې؟ دا د تکبر انداز دی. حضور فرمایي یو سړی په تکبر کې داسې روان و ځمکه ورته کولاو شو، ور دننه شو، تر قیامت پورې به ښکته روان وي.